کومه پورې ما په دوکه کې ساتې، تر کومه به دا قوم په دوکه کې ساتې. یو سړی غټې غټې بریتې ساتلې، خانان زما ډېر خوښ دي، ښه خلک. نو اجرې ته به چې راووتو نو کور کې د ګډوري د لم سرمن ساتلې وه. نو دا بریتې به یې داسې غوړې کړې. اجرې ته به چې راغی نوکران به یې ناست نو هلکه تاسو خوړلي، تاسو خوړلي جی چاڼو دال ملا صاحب جی غټه وخت تا جی شملو سره مې د خانانو خبرې دل نو بیا ما ته چې هلته داسې وي چې نو زه ورته نو بیا ولې څه چل دی دا خبرې څنګه کې نو بیا دیکھو ګورئ دته به خان تا څه خوړي تا ړوند دی دا برېتې مې نه ګورې چې خوړي پولاو زردې فرنیانې ماقوتیانې نوکران غریبان خواسی سپیری رښتیا دې خوړلي برېتې ول ډېره موده قوم په دې دوکه کې وساتلو. یو ورځ یو کې ناست دی، نوکران تې ګیر چاپېر ناست دي. زوی په منډه راغی دی بابا وینا وی تا به چې پې برېتې غوړولې سرمن خو پیشو وتښتوله. دی ورته وایي چپ کا بیا دې غر کشه. وی بابا والله کټو کې کوم مور مې ویل چې ورشه پلار ته ووایه سرمن پیشو وتښتوله. نو نوکرانو ورته چې خان برېتې به دې په سرمنې غوړولې او په دوکه کې دې مونږ ساتلي چې پولاو زردې او فرنیانې او ماقوتیانې ګوره د بنوټي راز چې دی هغه دوام نه پاتې کېږي. د دوکې او د فریب خبره چې ده هغه ټول عمر نه پاتې کېږي. دا راز یو ځلې فاش ټیک ده جي څه ورځې خو قوم په دې دوکه کې وساتلو چې ما پولاونه خوړلي دي، لیکن راز فاش. د ضیاءالحق صاحب 10 کاله پس د دروغ او د دوکې د اسلام چغې راز فاش. نو په خپله یې ووایئ چې زه په اسلام راوستو کې ناکام ویری. نو چې ناکام شوې ځه که نه ځه ټیکه خو دې نه ده بل پرېږده چې راشي چا کامیاب شي. اوس زه پوه شوم چې دا 10 کالم د هغه اسلام چغې نه والي چې کوم اسلام حقیقي اسلام. مونږ بالا ماڼۍ کې یو سړی دی د هغه د زوی اسلام نامه ده. نو ټیشن کې زوی روان ویل اسلام کلیانو آواز وکړو ویل زنده‌باد. د ورته چپ کوي اسلام ای بیا وی زنده‌باد. د ورته چپ شي بیرم غر کشه زه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده. زه اوس پوه شوم چې اسلام نه مراد د ضیاءالحق صاحب جنیجو که خیال هم کړی چې جنیجو صاحب راغلی نو دی غلی شوی دی. تاسو خیال راغی عزیزانو زمونږ نه جنیجو سره دشمني ده نم ضیاءالحق سره دشمني ده. دشمني م هر هغه چا سره ده کاغه ملا وي کاغه پیر وي کاغه میا وي کا حکمران وي کا جرنیل وي کا وزیر وي کاغه صدر وي چې دا ملک په کومه نظریه باندې د قوم د بچو وینې پې توی شوي دي او هغه نظام په 40 کاله پکې رانغی نو زمونږ جنګ هغې خلکو سره. تاسو خیال ده عزیزانو دا زما تاسو ته هغه خبرې دي چې والله که په دې بله پټۍ وخېږي والله که پې وخېږي دا ګز دی میدان که کم یو ممبر کم وزیر
په دې خاکوټ کې راغی او دا تپوس هم تې وکړو او ده وویل چې بلکل جي کوشش کېږي ورته بل ټایم مقرر کوی ته او بجلیګر ملا به په یو سټیج خبرې کوئ دیکھو وګوره 200 کاله د تیرنګي د لاډ می کاله جوړ کړي قانون سره خو د هندوستان خلک چلے دي د پاکستان د اسمبلو جوړ کړي ترمیم شده قوانینو سره خو د پاکستان مسلمانان چلے دي شي او د جناب محمد رسول الله د جوړ کړي په 23 کاله قانون کې د پاکستان مسلمانان ورسره نشي چلے تاسو ګوره روزانه په زرګونو خلک مړه کېږي په زرګونو پاکستان وګوره د غلا ډیپو دی قدم بیرته غل دی جماعت لمونځ ته نوی کېړی نه شوی غلې پکې دکان پر پورې کا سار چې راځي دکان دی مات کور نه زنانه مړي ژوندي ته رالې چې رالې زنانه غریبانې په ډاګې اریانې پاتې شه د وینځلې جامې تې وړي ټول ملک د غلا ډیپو دی که قانون دی د ملک څه دی اول خو چې خوار او غریب وي څوک د رپوټ نه علي قانون اول شي څه چل دی شیخ صاحب جی غلا مې شو تخته تخته او خځې تخته کې حوالات کې واچو آپ لوگ پیمانه شي چې بیره اگر که څوک مان جو نه راکوي خام نه راکوي دا ستا د ملک قانون زوم چې دې ملک له به محمود غزنوي غوندې پیدا کومه څنګه یو کونډه ښځه ورته راغله چې ستا په دور حکومت کې زما د زوی ګوته یو هندو غوسه کړې ده محمود غزنوي ورته ووی چې او بیبي په ما د رزق حرام وي چې تر څو پورې مې ستا د بچي د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه نه اغوستې نو په سومنات یې حمله وکړه ټول هندوستان یې د یو ښځې د ګوتې دپاره پته نو اول خو راپورټ نشي کولی که راپورټ ته وکړو مجسټریټ ته ورغی څنګه چلو شي جی غلا مې شو څه ګواه موه ګواه جي ما غریب سړي دپاره ګوي ځه کیس مې دې مسترد هغه ورځ زما زوی نه چا سایکل پټ کړی سایکل یې ته پټ کو پولیس ته مې وویل چې سایکل ورک دی ویل راپورټ مال خدای را سټیکه راپورټ وکړه ټیک به سایکل تاسو نه غواړم سایکل راولئ کلي جامې بم په عالم کې رسوا د کم ملک پولیس چې یو سایکل نشي پیدا کولی هغه پولیس به زه یو ګنټه سټار ورته په اوږه پرېنږدم لتې به ورکړم او د تاڼې نه به یې بار وباسم دا ممکنه ده چې د تاڼې سچو ته د پالاکي کې غل نه معلوم دا ممکنه ده غل دې نه معلوم د علاقې سچو د علاقې افسرانو ته دی هیروین خرڅولو والا نه معلوم هیروین څوک خرڅوي سکي یې څوک حکومت ته دا پته نشته خرڅوي یې څوک او سکي یې څوک زه به تاسو ژوندي پرېږدم زه ستاسو ممبري لیډري نه کوم زما ایمان دا دی چې په پاکستان کې 8 کروڑه دي او د ایران غوندې انقلاب راولم او 2 کروڑه در کې جټکه کړم ته به ځوان هلکې او د هیروین سګرټ به دې څکړي وي او کونه به کېږي ما ته به په سړکونو اوړې راوړې کور ته به راشي ځوانه ښځه به مې درته کړي دي اجرا بچیه ښځه به دې ناستي د دله زویه ښځه به دې ناستئ د ښځې قابل به نه یې د سور بچیه زه به تا ژوندی پرېږدم ذلیل او رذیل قومه
بیا د دې تحفظ څوک کوي؟ دې له پناه څوک ورکوي؟ هیروین خرڅېږي د چا په دکانونو کې؟ د واړه نه واله تر لویه پورې شرمېدلو تا خو ټوله صوبه وشرمېده. ورشه په امریکا کې څوک ونیوی شو؟ شرمېدلو. دا ځوانان هلکان واورئ، بې غیرتو چې پوډر سکئ په وخت ښځې له بل مېړه ګورئ. په وخت ښځه بل له په نکاح کا او ته یو سګرټ پاس کا او یو لاندې نس کا. تاسو ملک دی؟ زه خو وګوره ملک چین دی، ملک چین دی، چین. اپیمیان یې ونیوه په جاز کې وخېجول او د پاس نه یې رالغه کړه او ټول چین ولیده چې که پته ولګېده چې چا اپیم خوړلي دي دا به حشر. ته وګوره چې په چین کې څوک د دې نامه وایي. یو راولېږئ سر تې پی کوم یا سر لاندې وختې پاس ځوړندوم. ته وګوره نن د جوارۍ پر چې کوم ځای لګېدلی هغې لاندې تیاره څوک ورکوي؟ سینټري پې څوک ولاړي؟ شکرانې څوک کوي؟ چېرته چې د ښځو د عصمت سپلایي کېږي د هغې چودایي خواره څوک دي؟ لاندې پې پیره د پولیس ولاړي. تاسو خیال راغی؟ دا ملک دی. داسې شرمېدلی ملک په ټول پاکستان کې څه په ټوله دنیا کې وښایئ چې به یک وخت پکې څلور قانونه چلي. شریعت بینک چې برای نام جوړ کړی، شپږ کاله وشو شریعت بینک والا ناستي مچان سړي د پاکستان کې چا جرم نه دی کړی چې هغوی والا سزا ورکړي. جج صاحب فعال دی، وایي خیر خیریت، امن و امان دی. بم خلاص شي پردی مور بچی پکې والوزي جی کوئی تشویش کی بات نہیں. تو ٹی وی تاسو اورئ، ٹی وی حرام توپ ګورئ، ٹی وی مستقله سینما ده. وی سی آر نه د امیر المؤمنین کسټم ډیوټي لرې کړه چې دا مبارک شی دی چې دا خلک ترې محروم نه شي. 18 کروڑه روپۍ زمونږ پېښور صدر کې په ټي وي سټیشن لګېدلي. 18 کروڑه روپۍ. دې قوم ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و. ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و ورته. ټي وي سټیشن څه شي؟ ډرامې دي. الحمدلله ما سره ټي وي نشته، اگر چې تاسو قوم ما معاف کوئ هم نه. داسې ذلیل او رزله مردان نه راله ما ته ایجي جنګ هم وکړه چا سره چې د مولانا صاحب کور کې ای سی آر دی او د مولانا صاحب کور کې ټي وي دی. او یو ایجي ما خو یو سړي سره جنګ وکړو چې د مولانا صاحب ښځې هم روغتونه سر غوڅ کړی دی. غوڅ کړی دی که دا کینچي کړی دی. ما خلاصه خبره ده، ورشه مور دې راوله چې زمونږ کور کې لاړ شي. ما خو یو ناروغه لور ده، یو مې بوډۍ ښځه ده، زه خپله بوډا یم. که اوس زما سر ښځه غوڅکي نو څه کوي که نه شي. زمونږ یو استاد و مدرسې ته راغی نو خاندي خاندي خاندي. مونږ وی ولې جي؟ وی د لوی غم نه مې ځان خلاص کړو. مونږ وی څه؟ وی هره ورځ به چې راتلم ښځې به راته وي چې دنداسه لږه راوړه. وی ما نه به هېښ چې لا بړم جګړه به وه. وی نن سهار مې ورته ووی چې ښځې خبره اوره ته دنداسه کې څه؟ ویل مه ګمئ. وی ما ورته ویل چې قرآن راواله چې درته په لاس کېږدم، ځان مه په عذابوه، څه به اوس دنداسې مه ګې. والله چې هسې مې ډېره خوښه یم دنداسې. وی ښځه نو ما خو دغې له کول چې د هسې خوښه یم بیا به یې نه مږم. وی زما او د ښځې جوړه وشوه. نو ما خفه نه شئ، زمونږ او د ښځو جوړه شوې بغیر ناخن پالش نه. ناخن پالش مستقل پلستر دی د نوک د پاسه. کومو ښځو چې ناخن پالش مګلی که مونځ کوي او داسې نه کېږي او که جنابت کې شوه غسل یې نه وځي. دا مستقل پلستر دی د نوک د پاسه.
او لا دومره دومره اوږد نوک، خړا مخ کی خړای ورپسې، لیډا رستوي لیډای مخ کی، لیډا موټر کې ناستی، لیډای دکاندارانو سره انګتې اچي. تاسو دا سکاکوټ کې بار ملکی سامان خرڅېږي که نه، د دې مارکیټ دی، دې ته هم لیډای میډای ډېرې راځي. نو لیډا بار ناستی او لیډای دکانانو سره انګتې اچي. دې خوا وګوره، زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي، کم زور په لاس کې راغی، کم قوت په لاس کې راغی، او تاسو زما نه یو ښځه بار ولیده، نو دا ګیره به د سپي په کونه ولاړ. یوه ښځه دارو دپاره به ښځه بار نه، او چې زه آډر وکړم چې ښځه به بار نه راوځي، که راووته چې چا ونیوه د هغه ده. تاسو خو بیا کرت وکئ، ما ته وګورئ، لکه تاسو هم خوشحال یئ چې خدای هغه ورځ راولې، په لوی قهر اخته یئ. دا ګریجویټ فیشنیبل خلق خو پرېږده، دا شیخان چې څومره د ښځو نه تنګ دي، قسم په خدای دی دوی حل نه وایي. راشه د پبو میا صاحب زیارت کې یا د بادو یا د سرخوږي زیارتونه چې دي، شیخ مخ کې شیخړای ورپسې، کوزانه په سر ایښي، پکې واښه یې ټومبه. دغه وګوره، پبو زیارت ته راشه، مین سړک نه واله تر زیارته پورې بازار جوړ. نو پروسه کال یې زه هلته موټر خراب شو، ما راشه دا پبو میا صاحب زیارت به وکړم، چې په دروازې ورننوتم نو ما نه مخکې ښځې روانې دي، او دا زلمي زلمي هلکان اوس په دې دوکانونو ناستې. دلته راشه دلته راشه، دغه واخله که نه، او دلته راشه که نه، دغه واخله، بړې واخله واخله واخله، معلومه واخله واخله. یو ښځه ورخوشې کړي او تماشې وکړي، صدر روډ باندې وګورئ، تماشې وکړي. موټر کې ماسخوتن مانځه نه وروسته راشه، مال روډ او فورډ روډ باندې یو چکر ووه، هر قسم ګډه دي چې خوښه یې درته به ملوي. دا هغه ذلیل قوم، دا هغه شرمېدلی عمل. زه دا اورېدو خبرې نه کوم، دا یاد لرئ. چا پړه کې سبا به دا وایي چې یاره مولانا صاحب دا اوس خبرې نورې خبرې په کار دغه ستنې وې. تا خو د کونینو ستن وه، بې له کونینو نه ته به کوزېږي. دا خبرې دا ډېر معقول معقول چې کېږي، دا د ضیاءالحق تالي سټه، دا د ضیاءالحق تالي سټ، دا به سبا دا وایي یاره د معقول مجلس په کار، دا معقول و. دی خو وګوره، ځان بربنډول ګناه ده، لیکن د کونینو ستنه درد زیات کړي، نو دا ځای به ورته بربنډېل ولا به درته وایي. او که چا ډېر ټر پر وکړم، ما پسې جواب وکړي، زه بیا راځم، زه بیا راځم، تاسو پرېږدمه. که زه د حکومت پوزه پې نه پاکوم، زما مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، بنده بسی او د هغه نه یره بسی. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. نعرہ تکبیر. عزیزانو دعوا ہو رہا ہے، کب میں په تصور کې راځي چې زه د صوبایي قومي اسمبلی ممبر شم، زما په اومه پیړۍ د نالکي خدای دې داسې شرمېدلي ممبري ماله نه راکړي. کب مې په تصور کې چې زه د وزیر شم، زما په اومه پیړۍ د نالکي وزارت 11 کرتې ما پسې کور ته راوړی. کور دا دلته د نوخار یو تارپیټو دی، هغه ورپسې درخواستونه او زیګزیګۍ کولې. یو تارپیټو دی لکه دا پیپلو د تیلو پیپې ته دی چې واسکټ وراغوستی، هغه ورپسې جیګزیګۍ هم مړ کېدو رامړ. ما پسې کور ته راوړی. کور 11 بجې اخرینی ځل
تو سارے نالوں میں تے بڑا مزہ آتی تے کم کرتی ہیں کہ انچ کرتی ہیں تو مال میرا ایک مطالبہ ہے 1 کروڑ روپے را کے جد لندن بینک کی کیدم بیا وزیر ویلا سلام چې وزارت نه لري شم والله که د اوس نه بغیر بل ټکی راته څوک چاړو دلې اوسېږم نه بیا زم لندن کې به دا اوس چې زما خبرې دا کنزلیم په شوق اورئ د وزارت لکۍ را پورې نشته پوهېږئ چې دا ملنګ دی سپېره دی زمونږ په شان وزیر شما بیا به زما خبرې داسې وانه د یار در به په هزار درمان ورنکما ما به وی چې د مفتی محمود ملګرتیا په خدای قسم که د ضیاءالحق په کرسی ورکما ما یو ځل هغه له لاس ورکړی و او هغه لاس مې زوی سره اوس تازه کړی دی انشاءالله العزیز کمزور یم زما اوس 55 کاله عمر پوره شو اوس ما عمر دومره نه دی خو 40 کاله خو زما د تقریرونو شو دغه چغو چغړبو د دنیا غمونه هر یو درد سر اجي محمد امین صاحب د خدای وبخي هغه به یو د دنیا غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي دا مصیبتونو بوډا کړم خو داسې بوډا نه یم چې دا دلګان برانه خلاص شي پرېږدم نه او نه به دوی د دې ترکو اسپو سره داسې په کلاو زړه رانه وګرځي هغه ورځ فلاینګ کوچ کې یو سړی او ښځه بربند ناست فلاینګ کوچ والا چېرته زما ټیپ به لګولې چې لګوله چې دوی له راغلی ده چې که نه چې دا ترکی است دی نو ښځې میړه ته داسې کتلي نو میړه ورته بند که وی ولې بند که هغه نجیب هغه لاس تېز کړو نو عرض مې دا و چې دا د خدای بله مهرباني ده چې زه هر ځای ته خو نه شم رسېدی نو دا د کونیانو سترګې دوی پسې ګرځي که د بکور نه روځي دغه بلا ورته لګېدلي که په سړک رواني که دکان کې ناستي دغه بلا ورته لګېدلي نو ما ته وی چې بجلیګر مولا خدای دې په خړ سیلاب یوړه که په اور کې دله پراته مال والله کم پرې نو زما عزیزانو واحده ډله جمعیت العلماء اسلام د ملنګانو د فقیرانو او د درویشانو والله که نه فنډ شته نه پیسې شته نه کنوینس شته د سوال په اوبو جرندې ګرځو د سوال په ټول نظام هم د سوال په اوبو چلی که جلسه کو چرته صاحب 2 لکه ځایه کې ورته چندې مندې وشي ایس نه لر ایس لیکن زور دومره لرو چې د پاکستان د ابتدا نه واله تر ضیا پورې یو حکومت بمرانه د شرافت په نظر نه کوزېږي په زیړه خپم ټول ورکړي دي او د دم کفیر یې ورپسې لمبر دی ما ته چا وی چې تی نیولی نه یو څه پورې ما وی قیوم خان نیولی ومه جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی ومه جنازه مې وکړه یحیی خان مارشل الله لاندې نیولی وم بیا 4,000 روپۍ جرم کړمه جنازه مې وکړه بوټو صاحب نیولی ومه جنازه مې وکړه مالدا هوښیار دی پوه دی چې دا سپېره ملا دی غرکۍ د ستام جوړې همې نیسه که دا ونیومه نو څه چل بوش نیو باندې صرفه چا کړې زهر دی باچا شب قدر قلعه کې یو کال نظربندم په بارډر می حکومت کو بارډر والاو به چې څه ښه شی پوخ کو ماله بیا راوړه پېښور جیل کې هم د ایوب خان وخت کې قسم په خدای دی د جیل قیدیانو به د جمعې په شپه راته حلوا پخوله اریپور جیل کې ومه 300-400 کسان ستاسو د دې درګۍ
مرګري هم ما سره اجي قدرګل دی وغیرہ یو پکې کټکول نامه ده ما خیال دی پیژنئ دی دا ما سره یو بارک کې قسم په خدای دی یو ورځې د ګردې درد راته شوی چې 400 کسانو ټولو راته جړل تاسو پوښ ښځې راته چې جواب راولېږلو چې خیال کوه معافی باندې خلک را شروع شوي دي معافي ونه غواړې ما مې زوی ته وې مال مور ته دې وایه چې تا به روژه کې پېشمني ته پاسوم کټله به دې ټېله ورکړه چې پاسه پېشمنی دی او مال دلته چې مې خلک پاسوي اول مې خپې چاپي کي بیا راته وې ستاسو پاسه پېشمنی دی تا نه مې قدر ډېر دی دلته تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې زه که جیل کې یم والله مزې کو جیل کې او که بهر یم هم مزې کو نو فکر نه کوه نیو خبره نه ده خبره د دې ده تاسو ته اپیل کوم او د سخاکوټ خلکو پر ورورولۍ درته کوم په ایماندارۍ درته کوم چړه کې یو درد پیدا کړي چې خدای تر هغې به په آرام نه کینو چې تر څو د پاکستان قانون قرآن کړی که دا دردم پړه کې و او مړه شوی نو د خدای نه به لوی د نجات بایي باقي د ضیاءالحق په وزارتونو په اسملو ممبرانو چې دوکه نه شي که ویاړی میړی م خراب وي او څه چل پکې او جوړې کوي جوړې را جوړې کوي پې او د اسلام تمتې مه کوئ تاسو خیال راغی دي ویاړی شوي کوڅې شوي زمونږ علاقه کې سړک و ممبر ته مې وایي چې هلکه دا سړک ټیکول غواړي ویلې چې بچیا چې په دې هفته کې شروع وکړه نو ته د ځان تماشا و قسم په خدای چې 3 ورځې تېرېدل شروع یې کړو زه به ممبر له ورځم ورته به مینت کوم چې جي ممبر چې روان وي د ګریوان نه یې ونیسئ او په سړک کې راکاږئ چې تا ته ما د پلاني کار ویلي ولې دې ونه کړو او که ستا خبره څوک نه مني نو استعفا ولې نه ورکوې په دې خبره پوهېږئ استعفا ورکړه د دنیا خبره دې هم څوک نه مني او د دین دې نه مني نو ناس پکې څه لري نو زما عزیزانو جمعیت العلماء اسلام سره زما دا ایمان دی چې تاسو به په دې میدان کې کلک ملا تړئ دا مې درته په هغه مینه قسم دی چې کومه مینه ستاسو مولانا فضل الرحمن سره ده یا کومه مینه ستاسو مفتی صاحب سره وه یا کومه مینه هم داسې بونډی غوندې ما سره ده خلاص به دا ټولو چتوی چې د نن نه بعد به اسلامي نظام راوستو دپاره موږ د جمعیت ملګري دواړه لاسونه دواړه نعرہ تکبیر علماء اسلام علماء اسلام عزیزانو زه چونکې دا میاشتو شوه چې روزانه جلسه ده نن پکې لا 2 شوې مولانا فضل الرحمن ته مې بله ورځ وې ما وی چې یو هلک و د چا جینۍ مخ ته یې لاس یوړو نو جینۍ ورته وی خاطر دې ډېر را باندې ګران دی ما په ملاله کوکی لاس کله پرېښود ما ستا ډېر لوی خاطر دی ما خو به په 2 میاشتې کې هم چېرته یو تقریر نه کولو خو ستا د خاطره مې ځان ملنګ کړی دی تاسو عاشقان یقیني نه یې عاشق دړی ضروري یې عاشق دې ته وایي چې لیلا او مجنون په لاره روان دي نو ورته یې هلکه ته دلته کښېنه زه کور ته ځم بیا راځم مجنون کېناستو لیلا کور ته لاړه روټه یې تیاره کړه خدمتګارې ته یې ورکړه چې لار کې یو ملنګ ناست دی هغه ته دا ورکړه روټه یې چې ما ته ګورې ما ته لاری دي یو پته نه لګي مولانا صاحب درته یو تنظیم واورلو خو ما وی چې دا ملک توره شړی ده او په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمانه شړی چې د وړی اصل یې تور دی د دې خنبیر بیکار
دا قوم د زړې ګډې رونه دي اور چا پسې بین بین نارې و یو خو ما دته وی چې دې خوش فهمۍ کې مبتلا نشي چې سخاکوټ کې لویه جلسه وه چې ډېره لویه دنیا راغلې وه او څه وګوره چې ډېر خلک که سبا جنیجو دلته راغی بیا دا خلک ګوره ورته بناي که ضیاءالحق راغی بیا دا خلک ګوره ورته بناي که چیف منسٹر صاحب راغی او بیا د دوی دا ټوکری کېدو وګورئ که بل کوم وزیر راغی صاحب دا ګوره دا د ګډې رونه دي وروره چا چې ورته د جوار شین بوټی وښودلی نو دې خوشفهمۍ کې مبتلا کېږي ما پېژندلي زما عزیزانو عرض داو چې سوال په ملک کې زما په نظر کې یو خیال دی دار چا لکه عبدالرحمن جامین طالبانو ته وایي ستاسو زړه کې څه خیال دی هغه وایي صاحب ستا زړه کې څه خیال هغه ورته وایي بود در جهان هر کسی را خیال مراحت در دل خیال محمد بود در جهان ہر کسی را خیال مراحت در دل خیال محمد خیال دے دنیا کے دارچا پل پل کیا زما ایمان دین مذہب سیاست عرص پدے یو ٹکی بقربانوم چھ ترغب پدے ملک کے زما جمع و زما حرکات سکنات پارام نکینی چھ ترسو پورے دا پاکستان قانون قرآن شوئے نہیں شریعت مولانا بجلیگر سے مولانا عبدالرحمان سے عزیزانو زه 40 کاله د پاکستان وشو کما به یو حکومتم په دې 40 کاله کې منلی نو زه به 40 ځله مسلمان نه یو ابله خبره ده چې پاکستان حکومت سره یو سٹیمپ دی نجریه پاکستان نجریه دوی سره نور څه نشته خو چې څوک د دوی خوښ نه دي نو دا د نجریه پاکستان خلاف دی نجریه اجراگانو نظریہ پاکستان سشو نظریہ پاکستان سشو د ریفرنڈم په زمانہ کې تاسو نو ویلی چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ویلی کنی د دوی او د نیشنل سرخپوش او خدای خدمتګارو ټکرو منځ کې مسلم لیگ او د دوی ټکرو خدای خدمتګار وی چې لکه پاکستان جوړوي نو غل به کوم ځای کوي دا ډرامې ورپسې شروع نو دوی را پاسېده دوی وی چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مطلب یې څه چې کدی نه پس دې خلقو پاکستان پسې غلطه خبره وکړه نو کافر کوي فکر ته په کفر لګو تاسو خیال را نو نظریه پاکستان خو لا الہ الا اللہ ابتدام د پاکستان مسلم لیگ کو کړي وا او انتهایم په مسلم لیگ کو وشوا ٹھیک شو نو ابتدا او انتها دواړه ستا په لاس کې دي په دغه سترګو ړوند شي چې دا ته پې ګورې
وګوره چې ته د لا اله الا الله سره په دې ملک کې څه تی لګیا یې او په غبرګو دې هغه ړانده شي چې څوک د ده د بقا دعاګانې کوي په 10 کاله کې د دنیا د هر ګوټ نه چې اسلام په خپلو خپو را روان ویم نو اوس به پاکستان ته را رسېدلی بیا عزیزانو د دوی دا تالیسټ او دا بړی سي مخکې کړي دي نو دا مونږه مورمړي پلارمړي راټول اعلان لکه دا اوس ما سوزکي کې ته چلو اعلان چې اعلان وشي راشي صاحبه هلو اوهو تاسو څه خبر یې چې په اسمبلی کې په مونږ څه تېري وهورونو زمونږ چا سره ټکر دی تاسو به ورته داسې کوس پاس ګورئ چې جوړ کمځی پکې زخمي هم دی نو داسې خوفزده غوندې به شئ او حیران به شئ چې واقعي دا دوی خو جوړې لوړ ډزو غږ شوی کلاشنکوف یې پکې وچلېدې کوټک یې پکې وچلېد خدای په راسته چې دا کم خلک تاسو له راشي دا قومي او صوبایي ممبران او په ځان درته هیبت راولي خدای په راسته چې دا آینده لاره وارئ ځان له کړي هېڅ نه ټولو والا زه به وغواړم چې زه یو خبره په تا منل غواړم او ته به یې ونه منې یا خو به زما د لاس تصویر ټوله دنیا په اخبار کې وګوري چې ما د اسلام رذیلانو په غاړه کې اچولې او د اسمبلی نه بار راکاږ او یا چې بار راوځم نو کمیس او پرتوک به ترې وباسم او په شرمونو به یې په عالم کې شرموم یو ښځه وه رڼې په دې رونو ټکو یو ښځه رونو مه وایئ رونو دې خوا وګوره یو ښځه وه په اسمبلی کې غلام غوث هزاروي سره ونښته الله دې کروڑونه رحمتونه د غلام غوث هزاروي په قبر وورئ مور بلا کینی او غلام غوث هزاروي غوندې به پیدا کوي مور به چېرته کیني او غلام غوث غوندې به پیدا کوي ورشئ چې مړ شو په خدای قسم د 3 جوړو جامو بکسې تاله او کنجي نه وه په پړي تړلی راشي که ایمان درکي د مفتي محمود جاداد او میراث او کور دا مو ګورئ او د غلام غوث هزاروي مو ګورئ او د فل رحمان مو ګورئ او د بجلیګر ملا مو ګورئ او د ضیاءالحق د تالیسټو مو ګورئ یو سړي علما 100 ګزه ټوپ والا نه دا ګزه او دا میدان زما عزیزانو دا خو د ټوپو خبرې نه دي کومې ورځې نه چې الله پاک بني نوع انسان پیدا کړی دی او بیا دې قومونو ته پیغمبران را لیږل شروع کړي کم قوم چې د آسماني قانون خلاف ورزي وکړه هغه قوم د قوم د الله په عظیم قهر گرفتار شو تباه نن په پاکستان کې وګورئ هغه کم بغاوت ته او کم بيدینی ده او کم لا دینیت ته چې آپ پاکستان کې نشته دا سه ګناه
پاتې نه ده چې مونږه اونکړه. نن ستا په ملک کې چې معززین او شریفان د زمانه په کم گناهونو کې مبتلا دي، نو هغه گناهونه رذیلانو د زمانه په خوب کې هم ندي لیدلي. شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي، شرابي وي، زناکار وي، خزه او لونه بربنډي ګرځي او شاملات وي. نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلې شي. تو ما چې یو دا پټکی والا یا پرتګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره هلته کلي کې یو دی وی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دا څه دي؟ نو عزیزانو نن ستا ملک د دې عظیم بحران شکار دی چې زاغان کې ناسته په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان په سروي ناست دي او توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې ناسته په سر د سروي توتیان تلان دے دزان ویرونا کر رزیلان پاسی عبدالعظیمہ پا شریفانو اعتراضونا کر. نن شریفان د زمانے کم خلق دے، شریفان اغا خلق دے چه د چا 24 گھنٹے زندگی چه دا آد خدای او د جناب محمد رسول اللہ په اطاعت کی تیری. شریفان دا خلق، شریفان هغه خلق دی چې اذان واوري او جمعات ته ځي. شریفان هغه خلق دی چې د چا کورونه د قرآن او د حدیث مرکز وي. شریفان هغه خلق نه دی چې د چا کورونه د ویسیارونو مرکز وي، د چا کورونه د دمتوب او د کنجرتوب مرکز وي. مولانا فضل الرحمن صاحب په خپله پالیسي ده چې څه یې هغه به وي. زه خو سیاست پوهېږم هم نه، یو ملا ویلی دا بجلیګر ملا په سیاست نه پوهېږي، مال خبره واوره. په سیاست پوهېږم خو په منافقت نه پوهېږم. سیاست پوهېږم وی چې اے ماما شور مکوه. سیاست پوهېږم منافقت نه پوهېږم. ویل ولې منافقت څه معنا؟ ما وی چې یو سړی و ښځې ته یې وی چې که زه مړ شم ته به بل میړه وکړې. هغې وی نه سړیه خدای دې نه کړي چې زه به بل میړه کو. ویل مه کوه ښځې. ویل خدای په راستی کې وکړه. دا ښځې غادره نامه وه چې سړی مړ شو او عدت تیر شو نو صاحبه خالق جان غوندې یو کتو ور نکاح شوه. چې نکاح شوه نو د شپې ورته دا زور میړه په خوب کې راغی. ورته وی چې صدق الذی سماک غادری، رښتینی و هغه څوک چې چا پتا غادره نامه ایښې وه، خو غداره وی او غداري دې وکړه که نه؟ تا خو ویلي چې تا نه رسته به زه بل میړه نه کوم. نو مال منافقت هغه سیاست دی چې یو ځل چاله لاس ورکې نو د مرګ نه رسته به د هغه د قبر خاورو ته م وخت تېروي. زه یو ځل مې مفتی محمود ته لاس ورکړی دی. فضل الرحمن خو لا څه کوې چې د مفتی محمود د کوڅې سپی ویم نو زه به یې تابعدار.
نو ما وی ماوی چې زه کم خلق د مفتی صاحب بدی شو آب زما تر ژوند د زما بدی شي کم چې داغه خوښو آب زما تر ژوند د زما خوښ افسوس پتاسو دی چې د مفتی صاحب د شان او د وجاهت نه مرعوب وي نو چې ژوندی خو په خوا کې ناست وي او چې مړ شو نو د غادرې کار مو کړو لاړو د ضیاءالحق په غېږ کې کېناست وي زما د ژوند ریکارډ دی په 12 کاله د ضیاء حکومت کې کما د ضیاء د وزیر دفتر لیدلی نو ما به 1 کروڑ ځل د خنزیر مخ یا به مې وزیر ته د څه کار ویلي وزیر زه وزیر منم نه نو د کار به ورته څه یو چیف منسٹر زمونږه تیر کې شو او بیا وزرې کړي دي سخاکوټ ایجنسی والا واورئ نن د هندوستان د آزادۍ سالار او د شیخ الهند دست راست هغه نن د مین روډ نه په 3-4 میله کې پروت دی لعنت په دغه حکومت او لعنت د دغه ایجنسی په حکومت چې 3 میله سړک د آزادۍ علمبردار ته پوخ نشو شرمېدلو چرته چې ستاسو د ښځو ګذر کیږي هلته خو پوارې لګولي دي ستاسو چوبرې چې چرته ګرځي را ګرځي هلته خو فټپاتونه جوړ کړي دي او چرته چې د هندوستان د آزادۍ علمبردار پروت دی ورشئ کورې وګورئ کټې وګورئ هغه ژوند یې وګورئ چې څنګه یې تیر کو اوس دې زر عالمه نو 3 میله سړک ورته چا پوخ نه کړ تاسو له شرم نه درځي د دې ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ بایکاټ وکئ چې په دروازه باندې خپه کېندو چې تر څو پورې د دې سالار سړک دی جوړ کړی دی د سخاکوټ د بازار سړک ډېر ضروري که دا ډېر ضروري دی وایي د ملک د آزادۍ سالار دلته پروت زه د سخاکوټ خلقو نه کله تپوس وکړم دوی یې پېژني نه میا سې پېژني والله خبر نه یم دا هغه ګوګشتوان برګې ټوپه یې په سر کړي دي او چا پکې اولداري لګولې تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا چې نن په پاکستان کې قوم د قوم خدای نه سرکش او باغی دی چې قوم د قوم باغی دی نو کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه یی دغسې به در باندې امیران راځي اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه ستاسو حکمرانان دي عزیزانو خدای ته رجوع شئ ستا په دې ملک یو ډله د تبلیغي جماعت ورته وایي شته زما دا ایمان دی چې د تبلیغي جماعت والاو نه ښه ډله د ځمکې په مخ بله نشته ارس دې پیسې مونږ علاقه کې یو پیر دی ویل دا تبلیغیان خلک مال خبره دا ده فرق پکې دا تبلیغیان بستر خپله ګرځوي روټۍ خپله خوري اوبه خپلې څکي سملي په ځمکه کټ درنه نه غواړي دین درته ښیي بې پیسې او ته دعام په پیسو کې او دینم په پیسو کې نو وایه ښه تبلیغیان شو که تش دی خدای دې بېخ مال په لوپټا وباسه چې په سر دی مونږ د ګرمۍ نه مړه کېږو تا لوپټه په سر کړې ده او چوغه دې ما غوښتې ده تاسو خیال راغی نو عرض مې دا چې په هره زمانه کې به خدای خلق پیدا کوي
ستاسو په دې علاقه کې مولانا عزیز الرحمان صاحب د ډکی که وفات شو مولانا عزیز الرحمان مولانا عزیز الرحمان جمعیت علماء اسلام که هغه وفات شو نو دا یاد لرای بل عزیز الرحمان به خدای پیدا کوي او هغه کار به تیاري که د مفتی محمود کار د مولانا فضل الرحمان نه خدای پاک علي نو د عزیز الرحمان کار بم خدای د بل مولانا علي تاسو پوه شئ په دې خوشحالیږه ما چې دی مړ شو او ای مرا به مرگ عدو جای شادمانی نیست که زندگانی یمانی جاویدانی نیست خوشحالیږه ما تا د پاره به موسی پیدا کیږي چې په دې مزغو به ټک درکوي او سر به رانه نه اوچتوي پرون د سیاسي پارټو بایکاټ الیکشنو تام د اسمبلی مزې واغستې دا ځل سیاسي پارټۍ به په میدان کې زه تا ته وګورم چې ته یو سیټ رانه والی نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام حساب بکا ورورا زه خو وایم مولانا فضل الرحمان وایي د الیکشن بد مه وایم الیکشن خدای ورک کا زه ستا په لاس کې د ایران غوندې طاقت غواړم چې د هرې مشي او دا سنډاګان ور سملې تنه یو خوا غورځېږي او سر یې بل خوا غورځي زه به څلوېښتو کالو منبرانو نه حساب غواړم پرون د ضیا حکومت منبرانو چې 50 لاک روپۍ اغستې دي ماما حساب راوباسه خېټه دې د چرګانو قبرستان دی والله که دې پرېږده او موږ نه حساب والی راشئ د بجلیګر ملا جایګیر وګورئ جایداد وګورئ مالیت یې وګورئ بینک بیلنس یې وګورئ ټول تحقیقات یې وکړئ او ستاسو به هم کو پرېږدم هم نه که ته وایې لکه خیال کوه څوک به دې مړ کي نو موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي زه به مړ کېږم نو د غمه خوب ولې ټوله شپه که بجلیګر ملا پر شي بل لړم به درته پیدا کېږي بل به درته پیدا کېږي بل به کېږي بل خدای نظام داسې روان دی چې د دین حقه د خدمت دپاره په هره زمانه کې خدای خلق پیدا کړي تاسو خیال ده پراپیګانډا وکړي چې بجلیګر ملا یې مړ کړو مړ ته تاسو مې نه مردار کړي زه چېرته مړ کړي ما یو خان ما ته وویل چې مونږ خو اورېدلي چې ته یې ویشتی چا مال خان خبره واوره د ملا ډېر اوږد عمر هر ملا چې 2-3 لکه خاورو ته ښکته کړي نه یا ملا تر هغې نه مري مال ما یې الله شلم نه دي ښکته کړي ته لا پاتې بل پاتې دی بل پاتې دی پرېږدم هم چېرته ویل نو ولې ته مال دا خو دستور دی چې غټ مړي له غټ ملا ګوري خلک ځکه یې بخي بیا ښه والکه ولې دا پلانې مړ دی پلانې مولانا صاحب ورته راولئ لوی ملا که نه چې دا یې جنازه وکړي واو زما دې په خدای قسمي او بیا مې دې په خدای قسمي او بیا مې دې په خدای قسمي چې د قرآن او د سنت سره دې په ژوند یارانه کړې نه وه ملا خو څه کوي چې پیغمبر دې جنازه وکړي خدای به دې نه پرېږدي